مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. رب يسر وأعن يا كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحسين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي الواعظ ويعرف بابن المذهب قراءة من أصل سماعه. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه. قال وبه قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثني أبي دا الإمام أحمد زوی شراوی امام احمد بن مسند هغه پورې دا سند دی او هغه مون طرف ته بیا واضح قرات نل راغله یعنی شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ باندې شاګرد مستلو هغه ورېدلو انا اسمع او د ابو القاسم د سکراوی دی او د ما ورېدلو فقر به اقرار کو د شیخ ابو القاسم د دې باور دی چې یو فاصله دا طریقه ده شاګرد دی او بیا سازوري تحسیس تاسو. قال حدثنا ابو علي الحسن بن علي دا د ابو القاسم شیخ دی. ابو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي روایت ويعرف بابن المذهب دا لفظ سره مشهور دی ابن المذهب قرات من اصل سماعه نو دغه حدیث کړه په لوستلو سره اصل سماع کړه. درې دا مطلب دی چې د چې کوم اصل خپل استاد نو ورېدلی بوالي هغه لیکلی اصل استاد نو ورېدلی هغه لیکلی نو دا غیر مونږ ته لوستلو قرات بالاستلام دا مطلب خپل اصل سماع خپل استاد نو ورېدلی هغه لیکلو دا مونږ ته لوستلو یا شاګرد داغه دا کتاب داغه سامان لوستلو داغه سره کومه سره کتاب قرات بالاستلام. انا اخبرنا ابو بكر احمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك القطيعي دا معروف کس دی چې مسند احمد راوی دی عبد الله بن احمد قرات علیهم دې کوم دا طریقه و چې ودی قطیع سره کې د شاګرد مستند. قال دیوی دا قطیعی حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل وعبد الرحمن دا امام احمد تا عبد الله زوی کنیت چې دا مسند احمد معروف راوی دی. قال حدثني ابي احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد دا پلار زما احمد دارا ابي نه بدل احمد ابي نه بدل پلار په حدیث کړه بعد پلار سو احمد بن محمد د کتاب پڑھنا یعنی مسند داغه چې کوم بل لیکل دا غیر مات مرتبه باتیں ہیں. امام احمد وی حدثنا عبد الله بن عمير دا ابن عمير دا امام احمد مشهور استاد تابع استاد. قال اخبرنا اسماعيل ابن عمير فورت اخبرنا اسماعيل نفسه امام احمد وضاحت کی جو اسماعیل کی سو مراد ہے یعنی ابن ابي خالد لا یعنی شراشی مطلب دی یا اے راشی چې استاد دغه ټکی نه ویل خو وضاحت کې چې قرآن مراد دی. استاد خو صرف دغه لفظ لري اسماعیل بس اسماعیل خو ډیر دي. اسماعیل نے روایت کی القیس قال قام ابو بکر ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد خطاب خطبہ ہوگا وہ موقع کی داخل ہو اول راوڑے مسند ابو بکر صدیق اور داغت مسانید و مسند تقدیم ولا ظاہر ہے عمران نفس اول درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل الناس بعد الانبیاء
د نبی علیہ السلام د ایمان یعنی نبی علیہ السلام باسط د مخکم د صحبت حاصل د داسې عجیبه سړی دی بغیر نبی علیہ السلام صحابي د لازم مرجوم دی اول نه اسلام نه مخکم صحابي دی نبی علیہ السلام سره صحبت مستقل دوست دی اول اسلام نه پس بیا اول اسلام کې رجالو کې دی بیا نبی علیہ السلام سره هجرت کې عمل کړي هغه کوم صحابي صحبت او بیا نبی علیہ السلام څومره غزوات کړي یو کې نبی علیہ السلام پاتې شو دا الله تعالی په امتیاز ورکړي د چې پاتې شوی دی د درش په تکالو عمر کې پاتې شوی ایکم نبی علیہ السلام سره موافق دی درش په تکالو عمر د نبی علیہ السلام اور د وفات او شهادت اور دا عجیبه شهادت عام خدای چې غزا کې انسان قتل شي شهید شي دا د چې نبی علیہ السلام نه پس څو کاله پاتې شو خلافت کې نبی علیہ السلام نه فراق راغی نو نبی علیہ السلام سره دومره عشق او محبت کو چې دومره د دې نه زیات فراق نه شو برداشت کړو نبی علیہ السلام د فراق غم کو فادو دا شهادت ثم قال يا أيها الناس إنكم تقولون دا یو غلط فهمي ځانه کوي آیت پر راغلی خو چې پای کې تاسو غلط فهمول شي مؤمنانو تاسو ځان بچ کړئ ضرر نه درګي تاسو سوچ براشو کوي تاسو په هدایت ورغله عام سړی دا فهم کوي چې بس چاته تغییر منکر ضرورت نشته او بل معروف ضرورت نشته او ځان عمل کوي دا مطلب څه ته غوښتل شي دا مطلب نه دی خطا نشي من اوریدلی نبی علیہ السلام نے یقول ان الناس اذا رأوا المنکر ولم يغيروه اوشك الله ان يعمهم الله بالعذاب بدکاروی نه او داغي بندش نه کوي قریب د الله تعالی عام عذاب پټول راوړي سوچ بد نه کوي غم باندې نو نبی دې قول مطلب دا دی چې اذا اهتديتم کی دام ورهديتم څه مطلب تاسو په هدایت خپل فرایض ادا کوئ خپل کارونه ادا کوئ نو خپل کارونو فرایضو کې دام نه تغییر ورکړئ دین پس کې بیا څو گمراهي تاسو وادي شي هدایتوم کې دا پداقي وکړي بعض حضرات تو دا ویلي دي چې لا يضركم من ضل إذا اهتديتم دا ډېر اخري زمانې سره متعلق دی چې تغییر منکر او امر بالمعروف څخه فایده راکړي نو بیا سره ځان نه وته وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيره استخلفته فإذا حلفني صدقته حدثني عنه وغيره وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له دا دلته وره غیره راغله تاول کې غیری غیری دلته موایي غیری نبی علیہ السلام خپل وارم نو کوم معنا علاوه بل چا څوک ماتر نبی علیہ السلام تحقیق غیری انه نبی علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام نه ما خپل خبره ملو شو وارم نو خبره او هم اوریدل او معنا علاوه بل څوک نبی علیہ السلام نو اوريو ماتا او وی واسطه سورسي نو سړی د قسم ورکړ قسم وکړ چې نبی علیہ السلام نو ویلي قسم را دوی استیخ ابو بکر مار تحدیث کړي
هغه صادق دی هغه تر قسم ورکول ضرورت نشته ابو بکر حدثني وصدق ابو بكر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ويتوضا يحسن الوضوء قال مصر دا ګورو دوه استادان دي نو وکیع بن جراح او مصر بن سفیان نو مصر داسې لفظ ویلی دی يحسن الوضوء ويصلي ويستغفر الله او سفيان داسې لفظ ویلی دی يحسن الوضوء ثم يصلي یعنی د واو بدل ثم يصلي ویلی د واو د ثم نور یو شی دی نو اخا يصلي ناخوا رکعتين او بیا استاد ټول دواړه کې متفق دي یو يصلي ویلی بل ثم يصلي ویلی دې کې فرق دی الا غفر له در مغفرت وکړي نو دې کې ظاهر ده چې کبایر او صغائر ټول به مراد دي ځکه چې استغفار په ذکر ده په استغفار سره کبایر معافي کوي شروع